آلت رسول الله صلی الله علیه وسلم مواخاتو بایچارا دستا رور دے ذکر چه دی مهاجری سره شینو ده سره شینو دی با مسلمان انصاری تا حواله شو غی دومره قربانی ورکړي چې په کور کې دا مهاجرین ځان سره او په هر څه کې د ځان سره شریک کړ. سعد بن الربیع رضی الله عنه پر پبرخه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې په صحابو کې غنی صحابي دی هغه رسیدلی و خو دغه وخت کې ورسره هېڅ شی نو. سعد بن الربیع رضی الله عنه انصاری دی، عبدالرحمن بن عوف مهاجری دی. حضرت سعد بن الربیع کور ته چې لاړه نو سعد بن الربیع ورته وایي چې روره ته زما رورې او دا زما کور دی سم په نیمه وام نیم ستا نیم زما او زما باغونه هم شته دی نیم ستا او نیم زما او زما دوه ښځې دي فی الحال زه دا کولی شم چې یو ښځه پرېږدم تا دپاره د هغې نه وروسته شم طلاق ورکړم او ته په هغې باندې نکاح وتړه خو چې ستا مرضي دی چې کوم یو ستا خوښی د پردې احکام لا نو نازل شي په دې کې چې کوم یو ستا خوښی تا دپاره یې پرېږدم. دومره غټه قرباني د دې تیرو امتونو کې قومونو کې څوک مثال نشي ورکولی. دا ماحول بدلول معاشره بدلوله هغه زمانه کې لکه څنګه چې اوس غیرت دی داسې هغه زمانه کې غیرت د دې نه زیات دومره غیرت و چې لور به نشو برداشت کولی. دا به پردي کور ته ځي زما به پردی سړی زوم جوړېږي ما کره پردی سړی راځي دې سره به زه څه کوم دا خو جنګېدی نه شي دا خو ما سره لاس نشي ښکته کولی بیا به یې هغه دفنوله. دا غیرت وہ رخ غلط و لار خطا وه دا الله رسول پکې تبدیلی راوستی. نو عبدالرحمن ابن عوف ورته وایي چې الله دې ستا مال او ستا اهل و عیال تا ته مبارک کی دلونی السوق مجھے تو بازار کا اور منڈی کا راستہ دکھائیے کس طرف ہے بازار. نو بنو قینقاع بازار ته بوتلو نو 2 درهم وسره کس وسره هغې باندې یو ځای کې پنیر واغشت او بل ځای کې خرڅ کو نو د هغې عمره پیسې پکې وګټلې 2 درهم یې وګټلې. دې ځنه کاروبار شروع شو تجارت به کولو پیسې ګټلې دومره ورسره رالې بیا چې د عبدالرحمن ابن عوف په دسترخوان باندې به یو وخت 200-300 کسان روټۍ خوړه او هر شی باندې پروت او مالدار ترین صحابو کې